خاصیت تفعیل تعدیت و تصویر است. نحو نزل و نزلته دا چې څنګه مخکې په باب افعال کې مونږ ووې چې یو تعدیت عامه ده یو تعدیت خاصه ده. تعدیت عامه تجاوز الفعل عن الفاعل ووقوعه على المفعول. یاد دي دق خاصیت دا په باب تفعیل کې ده. البته چې کوم تعدیت خاصه ده نو په هغې کې د افعال او د تفعیل د دې لفظ فرق دی چې هلته مونږ ویلي چې متضمن کېدل د باب افعال دی معنا د جعل لرم. دلته به څه وی متضمن کېدل د باب تفعیل دی معنا د جعل لره. دا خو ګران نه دی که نه. او دویمه معنا مونږ دا کړې وه چې ګرځېدل د فاعل د اصل فعل دی مفعول د پاره د باب تفعیل. اوس بدل کا کنه اوس بدل کا په خبره پوه شوې. ګرځېدل د فاعل د باب اصل فعل دی د فاعل د اصل مفعول د پاره د تفعیل په معنا په لفظ کې او مفعول د پاره د جعل په معنا کې په خبره پوه شوې. او د تصویر معنا مونږ چې کوم دی نو دا کړې وه چې ګرځول د فاعل د باب تفعیل دی. هلته باب افعال اوس ګرځول د فاعل د باب تفعیل دی. مفعول صاحب مفعول خپل لره صاحب د مشتق منه د اصل فعل. نو هغه تعریف چې در یاد کړی اوس دلته د افعال په ځای باندې څه کېده تفعیل. هېڅ فرق هم چې کوم دی نو پکې نشته دی ښه. نو دا دلته کې معنا کوي درته چې دا افعال او تفعیل تفعیل خاص تعدیت او تصویر دی ښه. نحو نزل و نزلته دا دواړه مثالونه د تعدیت او د تصویر د دواړو. نزل معنا چې کې کنه سوی دغه دا نزل زیدون نزل زیدون. اوس دا د نقل که باب افعال ته چې با تفعیل ته نو د نزل په ځای نزل ووایه. د نزل د ده دا فاعل چې په مجردو کې کوم هغه اوس د باب تفعیل دپاره مفعول به وګرځېدله نو داسې به وویل چې نزلتو زیدن. نزلتو د نزله زیدون معنا دا ده چې زید بره په چت باندې و نو په خپله راکوز شو. او د نزلتو زیدن معنا دا ده چې ما ورته ووایي چې هلکه ته ښکته راکوز شه. یعنې زما د عمل زما د فعل یا زما د قول وینا دا په هغه کې اثر وکړو او هغه ښکته راکوز شو. نزلتو زیدن نو هغه فاعل د اصل فعل په باب تفعیل کې مفعول وګرځېده. په دې خبره باندې پوه شوې. او که چېرته د دې معنا د تصویرو کې نو بیا به معنا دا که چې نزلتو زیدن ای سویرته ذا نزول سویرته یا سویرته صاحب نزول ویلیو داسې معنا هم کړې وه که نه. سویرته ذا نزول سویرته صاحب او مې ګرځو دا سړی صاحب د نزول. صاحب د نزول څوک خو ښکته مې راکوز که که نه دا مطلب یې ده. و سلب بل خاصیت د باب تفعیل سلب دی نفي کولو ته ویلی کېږي. نحو قضیت عینه دی مجرد ذکر کړل. د قضیت عینه معنا دا ده چې د سړي په سترګه کې خس پرېوته. قضیون قضیون فعلون په وزن باندې قضیون قضیه یقظه قضیه یقظه په ذال سره ښه دا په سترګو کې څه ډکې وغیره پرېوتل. نو د قضیت عینه معنا دا ده چې د سړي په سترګه کې خس مونږ ته خس وایو لږ معمولي غوندې سیس په سترګه کې چې کومه دی نو لرګی نه پرېوځي خو څه معمولي غوندې بوس شانې یا معمولي یو ذره پکې پرېوځي نو سترګه د هغې برداشت خو نشي کولی که نه. نو خلک وایي قضیت عینه د مولا په سترګو کې. اوس چې کله دا د نقل که باب تفعیل ته نو قضیت عینه بشي څه بشي ازلت القضیه عن عینه ازلت القضیه عن عینه. قضیت عینه د
مولا په لار روان دی ناڅاپه یې په سترګه لاس کې هلکه په سترګه کې مې څه پرېوتل وایو که نه وایو سترګه کې مې څه پرېوتل نو هغه بل مولا وایي ودرېږه ودرېږه هلکه دغه مه کوه ښه سترګه پټه کړه نو هغه چې کوم دی وله ملا جوړ کړي داسې غاښونو کې وله دغه تاو کې نو د دې څادر دا کوم غاښونو کې چې نیولې دا تېره سوکه اوسي نو هغه خو سترګه بیا نه شي کولی هغه ته وایي لاس تېر لرکړه نو دی وله سترګه داسې کي او داسې کي او دا ملا پکې داسې وهي راوهي هغه دغه خیال کې راغله هغه څادر نه چې کوم سلۍ غوندې جوړ کړی هغه پکې وهي هغه خس یا ماشه یې پکې پرېوتې هغه ترې رالرکي نو قضیت دالته څه اول قضیت عینه د سړي سترګه کې خس پرېوته او بیا قضیت عینه ازلت القضی عن عینه ما لرکه خس ها د سترګې نه په خبرو خس خطرناک شی خس خطرناک شی د شربت په ځای به زهر درله درکړي څه د شربت په ځای به زهر درله درکړي ګوټ ونه کړې د بې قدرو د ګیلاسه ګوټ ونه کړې د بې قدرو د ګیلاسه او خسې مه ګڼه په سترګو کې پرېوځي خسې مه ګڼه په سترګو کې پرېوځي نر سړی مري د دله سړي د لاسه نر سړی مري د دله سړي د لاسه ټکی خو بدلو خو ما بدل کړ خبره پوه شوې ټکی بدلو خو ما پکې لږ ترمیم اضافه وکړه نه ښه چې خسې مه ګڼه په دشمن کې د هر څنګه دی خو کمزوری مه ګڼه چې هلکه زه به یې د دې مرۍ نه ونیسمه پوه شوې ځکه چې خس دی خو خس په سترګو کې پرېوځي نو که په سترګو کې دې پرېوت نو ړوند به شي پوه شوې مطلب باندې ښه به هر حال قضیت عینه قضیت عینه و سیرورت بل خاصیت دی څلورم د باب تفعیل سیرورت ها د سیرورت معنا ده چې ګرځېدل د فاعل د باب تفعیل دی صاحب د مشتق منه د اصل فعل ګرځېدل د فاعل د باب تفعیل دی صاحب د مشتق منه د اصل فعل نحو نور ینور تنویر باب تفعیل دی او د دې مشتق منه د اصل فعل نور دی نور رڼا ته ویلی کېږي نو د نور معنا دا ده نور ای سواره زانورین دا سړی صاحب د نور وګرځېد نو که د نور نه د بصیرت اخیستی نو د باطن نورانیت پکې راغی او که ظاهري نور دې ته اخیستی نو بصوارت پکې راغی بصوارت د دې سترګو د لیدلو ته ویلی کېږي چې په دې سترګو ته لیدل کې او په باطني سترګو چې لیدل کې نو هغې ته بصیرت چې کوم دی نو ویلی کېږي ښه هغه علم دی پوه شو په مطلب باندې و بلوغ بل خاصیت ذکر کوي بلوغ رسیدل او داخلیدل د بلوغ دوه معناګانې دي نو دا یو معنا وکړه چې رسیدل د فاعل د باب تفعیل دی مشتق منه د اصل فعل ته رسیدل د فاعل د باب تفعیل دی مشتق منه د اصل فعل ته نحو عمق يعمق تعمیق دا عمق د دې مشتق منه د اصل فعل عمق دی څه دی د اوبو جوړوالی ته ویلی کېږي ډونګېوالی یو ډنډ دی هغه ډېر جوړ دی نو د عمقه معنا به دا وکړي چې بلغه الی العمق بلغه سړی چې کوم دی هغه د اوبو هغه اخري جوړوالي ځای ته چې کوم دی ورسېده او دویمه معنا یې دا کوي چې داخلېدل د فاعل د باب تفعیل دی په مشتق منه د اصل فعل کې لکه مثال ذکر کوي خیمه څه خیمه یخیمو خیمتون د دې نه مصدر راغلی دی مجرد راغلی دی نو د خیمه معنا دا ده دخل فی الخیمة دخله کېږده د کپړې نه چې د کومه یا د څرمنې نه کومه کوټه جوړه کړې
هغې ته خیمه ویلی کېږي. نو دخله فی الخیمه، اول به وی بلغه الی العمق، دویم به وی دخله فی الخیمة. خاجیش و مبالغه. بل خاصیت د باب تفعیل مبالغه ده. مبالغه دا په یو څیز کې زیادت کولو ته وایي. دا خو په هر یو د مبالغې په لفظ کې دا راځي. خبره باندې پوه شوې؟ دلته مبالغه په درې قسمه باندې ده. یو مبالغه ده زیادت کول په نفس معنا حدثي کې. ویم درته بیل بیل درته ویم ښه، د بیل بیل تعریف درته کوم. دویم زیادت د معنا حدثي دی په افرادو د فاعل کې. دریم زیادت د معنا حدثي دی په افرادو د مفعول کې. نو یو دلته امثله جدا ذکر کړي دي. صرح جوله، موت الابل، قطعت الثياب. دا درې امثله ذکر کړي دي. نو د دې اول معنا به کې زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دی په مشتق منه د اصل فعل کې. زیادت کول مبالغه کول. دا زیادت او مبالغه شی یو دی. لالا کتاب تا ته دا زیادت ټکې ګناه ښکاري نو مبالغه وایا، او که مبالغه درته ګناه ښکاري نو زیادت وایا. که دغه هم درته ګناه ښکاري نو ډېروالی وایا. په خبره باندې پوه شې؟ څه وایا؟ ډېروالی وایا. موږ یې څه کوو؟ ته دې ځان له بیا انګریزي جوړه کا. خو اوس دې وخت کې دا چې زه سویم دا زود کا. زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دی په مشتق منه د اصل فعل کې. لکه صرح، صرح باب تفعیل دی، ضمیر پکې فاعل دی، مشتق منه د اصل فعل صراحتون دی. څه شی دی؟ صراحتون څه معنا؟ یوه خبره ډېره زیاته په وضاحت سره کول. خلک وایي دې سړي په دې خبره کې ډېره تصریح وکړله، یعنی خبرې زور زیرې پې ولګول او ډېرې واضحه وکړله. هر سړی په خبره باندې پوه شو. په دې خبره پوهېږي؟ نو د صرح د مبالغه وکړه په صراحت کې، نو ما تعبیر به وکړي بالغ فی الصراحت. دغه سړي مبالغه وکړه په صراحت کې، په خبره باندې پوه شوې، مبالغه وکړه. صراحت خو اسم دې ته وایي چې خبره ډېره واضحه وکړي، خو چې د هغې نه هم زیاته واضحه وکړي نو بیا چې کومه دی هغې ته مبالغه فی الصراحت ویلی کېږي. مبالغه بالغه فی الصراحت، بالغه. او دویم مثال د دې بل هم پیش کړی، جوله. جوله مبالغه کول یا زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دی په مشتق منه د اصل فعل کې. لکه جوله باب تفعیل شو، په دې کې ضمیر فاعل شو او مشتق منه د اصل فعل جولان شو. څه شی شو؟ جال یجول جولان. نو د جوله معنا دا ده بالغ فی الجولان. بالغه مبالغه وکړه په جولان کې، چکر لګولو کې. خبره پوه شوې؟ لرې ځای پورې چکر لاړ. په مطلب باندې پوه شوې؟ دا چکرې مکرې بدې نه دي، خو چې خدای دله څه مقرر کړي ابدله راځي، ابدله راځي. په خبره پوه شوې؟ بعضې خلک ډېرې چکرې لګوي او واکونه، واک ورته خلک وایي که نه، واک ورته وایي. واک هغه یو بوډۍ چې کوم دی ډاکټر له تلې وه، نو هغې ورته وایي چې هغه وایي چې ډاکټر صاحب دغه دی دا خپې مې خوږېږي او دا زنګونان مې خوږېږي او داسې چل دی هغه چل. هغې ورته وایي ابۍ واک کوه، واک. څه کوه؟ واک کوه. هغې یې زویه څه خبرې، واک خو رانه نګیاندو اخیستی دی. واک هغه ورته وایي چکر لګوه، ګرځه را ګرځه که نه. او دې د واک نه معنا اختیار واخیسته. وی واک خو رانه نګیاندو اخیستی دی، زه خو یې اوچته کټ ته خېجولی یم، کلارې ټک را باندې نه کوي، نغرې رانه قبضه کړی دی. ستا دا نغرې قبضه نه کړي. تاسو خیال ته راغله؟ او دا په کچن یې رانه قبضه کړې ده. نو ته دا کچن څه کې خورې ټولو، خو تا له خو دې درکوي که نه. خو خبره خو که کار پې کوي داسې زمانه راغلې ده. که نګور ورته وایي چې دغه لوښی راواله، د قیامته پورې به لګیا یم، سر مې سپین شو، ستاسو د خدمتونو نه خلاصه نه شوم،
خبر اوسه پورې مې د مړونو خدمتونه کول، اوس به ستاسو خدمتونه کوم. که ورته وایي ابۍ دلته کټ کې کښېنه، خپل ذکر کوه، مصله باندې کښېنه، تلاوت کوه، قرآن اختیار یې رانه واغست، ټک ته مې نه پرېږدي. په خبره پوه شوې؟ دا په یوه کې به دې نه پرېږدي. ښه وبه یې نه که چا نه یې لیدلي، وبه یې نه په دې غم به م خدای یو ځلې واړوي. نو څه مې درته وې؟ جوله ای بالغه فی الجولان، بالغه په چکر لګولو کې چې کوم دی نو واک کوئ. خبره پوه شوې چې بل څوک دنه واک وانلي. ښه جي. وموت الابلو دا دویم مثال دی. دا د دې معنا تا ته ما کړې وه چې زیادت کول د مشتق منه د اصل فعل دی په افرادو د فاعل کې. زیادت کېدل یا زیادت کول خو به مناسب نه، خو زیادت کېدل د مشتق منه د اصل فعل دی په افرادو د فاعل کې. موت باب تفعیل دی او ضمیر پکې فاعل دی، دا الابل فاعل دی او مشتق منه د اصل فعل موت دی. نو د موت الابل تعبیر به وکې کسر الموت فی الابل، کسر الموت گویا په بیماری پې راشي. نو اوښان مړه کېږي، نو چرګانو باندې بیماری راشي، که را نه شي، نو هغه ټول مردار چرګان بیا راځي او په دې هوټلو کې په تاسو باندې خرڅېږي او تاسو ورته کښېنئ چرګ راله سور کا. خبره پوه شوې؟ چرګ راله سور کا. زه په وس سره په هوټل کې ډوډۍ نه خورم او چې خورم نو چرګ نه خورم، غوښه هم نه خورم. ورته وایم دال راوړه یا چې کوم دی بینډۍ راوړه. هغه یقیني معلومي که په پلیتو لاسو یې پرې کړي، خو زه بیا هم خو چې کوم دی نو بینډۍ ده که نه. او دا چرګ دا چې څومره په دې په فارمونو کې دا چرګان دا مرداریږي، نو دا هوټلو والا سره ټیکۍ دا ویخلي. په دې اسلام آباد کې د یو ځای نه بل ځای ته تلمه، نو دغه زما یو شاګرد دی اوس په سعودي کې دی. نو هغه وی ورېږه زه دله ټیکسي کوم. ټیکسي کې چې کېنولو، ټیکسۍ والا ډریور پښتون و. چې پښتون نو ما ته چې وکتل، نو ما ته ویل استاد جي د کوم ځای؟ مې لکه پښتون یې ویاو جي. مې زه خو د مردان یم. وی مردان کې د کوم ځای؟ ما وی د شیرګړ یم. مې ته د کوم ځای؟ وی زه خو د جنډو یم. مې جنډو کې د کوم ځای؟ نو دلته یو کلی کنډا ورته وي، د کنډا یم. مې ښه هلکه مې د دې کسان خو زموږ په کلي کې موجود دي. ما ته یې وی استاد جي یو خبره درته وکړم. مې څنګه؟ وی د زرین آباد هغه چوکۍ شته؟ زرین آباد چوکۍ مې یو شته دی. وی هغه څاروي پکې دي؟ مې یو شته پکې. پولیس یې یادول. ما ته یې وی په دې طرف به زه تلمه، سوزکي کې به مې چرګان وړل. وی روزانه به رانه هغوی 2 او 3 چرګان کوزول، روزانه به 2 او 3 چرګان کوزول. چې زما به کومه ګټه وه هغه به هغوی واخسته. ما ورته ویل که زه غریب سړی یم، وی ستا د غریبۍ سره زموږ څه کار نشته دی، زموږ د چرګانو سره کار دی. وی ناڅاپه مې خیال شو، وی دغه ته مې وویل د کوم فارم نه چې به ما چرګان وړو، وی هغه ته مې وویل چې هلکه دا کوم چرګان چې د شپې مردار شي که نه، نو دا علالوی سرمن تې وباسئ اوږدی یې، دا زما په کار دي. هغه ته په دې څه کې؟ وی ما ورته ویل چې ما یو څو سپي ساتلي دا هغوی راوړم. څو سپي مې ساتلي دا هغوی راوړم. وی اقا چرګان به مې هغه سرمن خو به ته هغوی ښکلې وه، ښه مزېدار صفا کړي به یې که نه. وی په شاپر کې بیا راله واچول، کله 2 کله 3 کله 4. وی ما به چې راوبرېسېدو چې خان نو دا یاره په ما تعدي ده او یاره دا تیار مې راوړو، ما څه به یې 2 لالې ورته ځان به پرې په وینو کوي، خو دا تیار واخلئ. وی 3 میاشتې مې په هغوی باندې هغه مردار چرګان وخواړه که نه. خبره پوه شوې؟ مې د مسلمان زوی ښکلې خوله دې د ښکلولو هیله دې زبردست کار کړی دی.
مې دا حرامیانو په ایمان وي دونه ګټه مې بیا کړې وه چې څه وایم دا مردار چرګان مې په هغوی باندې خواړه دا مردار چرګان په تاسو په هوټلو کې خوري دا چې زوړن کړي دا ټول مرداري A to Z چې کوم دی نو دا مرداري دا مه خورئ ښه که خامخا یې خورئ کور ته یې راوړئ یو څو ورځې یې وساتئ چې لږ غوندې د کور دا خوراک وکړي نو دا غوښه به هم لږه کلکه شي پوه شوې خو مړ چرګ به نه راوړي خامخا چې راوړي نو ژوندی به راوړي په خپل لاس یې حلال کا هغوی په حلالولو څه پوهېږي هغوی دا سټې داسې کوي ستا په مېرمن راولګم بس ایسته چاړه پې بسم الله الله اکبر دا پې هم نه وي پوه شو مطلب باندې نو خیال کوئ هوټل کې چې ډوډۍ خوري نو ځان مشروط مه کوه چې ماله چرګ راوړه په خبره پوه شي اوس خو د چرګانو نومونه سیجي خیال کې مراله هانډي په خبره پوه دا ومقه شی دی که نه خو یو مردار دله په کټوۍ کې پوخ کړي بل دله چې کوم دی نو خو سکرو پوخ کړي حقه شی دی نو څه فرق یې شته خو شی خو هغه مردار دی که نه او چې وایي بینډۍ راوړه امو څه پخ کړي هغه به ډېر شي څیزونه وي د مایو دال راوړه اخر کې ورته څه وي د مایو دال راوړه یا ورته وایي بینډۍ ټینډۍ راوړه خبره باندې پوه شوې نو هغه به نو هغه سوچه څیز دی هغه به وخوري خو دا چرګان مرګان هسې مه خورئ دا ښه شی نه دی خراب شی دی خبره پوه شوې بهرحال موږ یې څه کوو دی خو دې بیخونه باسه موت الابلو ای کسر الموت فی الابل په اوښانو کې مرګ ډېر شو په خبره پوه شوې دغه دی دا ګنټې ته ډېر نیغ مه ګوره ګنټې ته ډېر نیغ مه ګوره روژه را روانه ده دریم مثال ذکر کی قطعت الثیابه د دې معنا ده زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دی زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دی د مشتق منه د اصل فعل په افرادو د فاعل کې زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دی د مشتق منه د اصل فعل په افرادو د مفعول کې مطلب دا چې فاعل لګي او دا مشتق منه د اصل فعل په افرادو د فاعل کې په طریقې د مبالغې سره او په طریقې د کثرت سره راولي ښه لکه قطعت الثیابه قطع یقطع تقطیع باب تفعیل دی څه شی دی دا توی فاعل دی مشتق منه د اصل فعل قطع دی مشتق منه د اصل فعل قطع دی او دا الثيابه دای مفعول به ده نو د قطعت الثياب معنا دا شو بالغت فی قطع الثياب بالغت مبالغه مې وکړه په قطع کولو او په ټوټې کولو د کپړې کې کپړه مې راواغسته دلته مې وسیدله ټوټې مې کړه غاټ صادرو او ټوکړې مې کړه په دې خبره پوه شوې دا درې معناګانې درته وکړې و نسبت به ماخذ نسبت کول دی ماخذ ته ماخذ مشتق منه د دې معنا به کې چې نسبت کول د فاعل د باب تفعیل دی دا د مفعول خپل مشتق منه د اصل فعل ته نسبت کول د فاعل د باب تفعیل دی د مفعول خپل مشتق منه د اصل فعل ته ماخذ ته نسبت کې نو فسقته وایا دا باب تفعیل دی توی فاعل دی مشتق من ہوئی فسق دی یا فسوق دی او دا ہوئی مفعول دی نو دا دی تعبیر بہو کہ نسبته الى الفسق نسبته اغا سڑی تا می فسق سڑی می فسق تا منصوب کو فسق تا منصوب کولو مطلب دا چې اغا تا می فاسق اووی په خبره باندې پوه شوې او بعضې علما د دې معنا د دې په الټه باندې کوي خو رجع یو ته ده نسبت کول د فاعل د باب تفعیل دی د مشتق منه د اصل فعل طرف د مفعول ته نو بیا به معنا ده کې چې نسبت الفسق الیه فسق مې هغه ته منصوب کړ بیا هم دقه معنا ده چې هغه ته مې فاسق وي اورا فاسق گویم هغه ته مې فاسق وي خاجی
و الباس او بل چې کوم دی نو هغه خاصیت ته الباس. البس یلبس الباس باب افعال دی او لبس یلبسو سمع بان چې باب قیاس شي نو لباس ته راغلی جامې اغوستل او چې په لبس یلبسو قیاس شي په ځای ضربه باندې لبس یلبسو نو بیا د دې نه لبسن راغلی دی خلط ملط کول. ولا تلبسوا الحق بالباطل قرآن شریف دی ویلی که نه دا ټکی به پکې راشي پوه شي مطلب باندې. او چې کله باب افعال ته نقل کی البس یلبس الباس نو چاته جامې ورچول کمیس یا صادر په صادر کې هغه پټول دې ته الباس ویلی کېږي. په مطلب باندې پوه شوې د دې معنا به کې الباس ماخذ اغوستول د فاعل د باب تفعیل دی مفعول خپل لره په مشتق منه د اصل فعل باندې اغوستول د فاعل د باب تفعیل دی مفعول خپل لره په څه شي باندې څه شی ورته ورواغوندئ مشتق منه د اصل فعل لکه جللتها جلل یجلل تجلیل دا ماخوذ دی د جل نه. جل چې کومه دی په پښتو کې ورته موږ وایو زل. د دې یخنۍ په موسم کې خلک د سارو د پاسه یو زوړ کمبل یا زړه تولهیي یا چې کومه دی د بوجۍ یو ټاټ او صادر واچوي دغې ته وایي زل. دغې ته څه وایي؟ دغې ته وایي جل. په خبره باندې پوه شوې. او دا ها ضمیر دا ساروي ته راجع که مثلا غوا ته راجع که مؤنث ته که نه نو جللت البقرة جللت البقرة اے البست الجل على البقر البست الجل دی غوا ته مې دا زل دا پې ورواچه وا مې غوسته ورته چې یخني نه کېږي ګرمي یخني ده تکلیفي ورته ښه. او بیا په دې زمانه کې خو هر څه هایبریډ شوي دي که نه نو غواګانې هم هایبریډ دي هر سړی نازک شوی دی نو غوا هم نازکه شوې ده غوا او میخه دا ټول نازک شوي دي پوه شې په مطلب باندې. ناشنا عجیبه وخت راغی ټول هر څه چې کوم دی په هر څه کې کمزورتیاګانې راغلې نو البستها الجل البستها الجل وامې غوستو جل چاته ها دغې غوا ته بیزې ته میخې ته چې څه شی دی یاد که نو. و تخلیط دا بل خاصیت دی تخلیط یو شی د بل سره خلط کول. خلط کول څه معنی؟ ګډوډ کول یو ځای کول دوه څیزونه راوالې په یو اوبه د یو بل سره ګډوډ کړي خاوره اوبه د یو بل سره ګډوډ کړي نو خټه ترې نه جوړه شي. څه جوړه شي؟ خټه ترې نه جوړه شي. ای چیزی را ماخذ اندود کردن یو سیز د ماخذ چیزی را یو سیز لره د ماخذ سره د مشتق منه سره یو ځای کول. معنی کوه خلط کول د فاعل د باب تفعیل دی. خلط کول د فاعل د باب تفعیل دی مفعول خپل لره د مشتق منه د اصل فعل سره خلط کول یو ځای کول مخلوط کول د فاعل د باب تفعیل دی مفعول خپل لره دا مفعول خپل دا خلق د څه سره د مشتق منه د اصل فعل سره. مثال ذکر کی نحو ذهبته ذهب یذهب تذهیب باب تفعیل دی مشتق منه د اصل فعل ذهب دی. څه شی دی؟ ذهب سرو زرو ته ویلی کېږي توی فاعل دی او دا هو مفعول دی چرته چاته بل چاته راجع دی. نو تا معنا داسې وکړه چې ذهبته اے خلطت الذهب ګډوډ مې خلطته مع الذهب دا هو ضمیر دا زیړو ته راجع کا دا سپینو زرو ته راجع کا دا بل چا ته راجع کا نو وایا خلطته مع الذهب
دا سیز دا سپین زر دا مې د سرو زرو سره یو ځای کې دوکه مې وکړه سره زر سپین زر یو ځای کې دا مطلب چې یعنې دا خلکو ته دا ظاهره چې دا سره زر دي در حقیقت هغه سره زر نه خلق کول د فاعل د باب تفعیل دي مفعول خپل لره د مشتق منه د اصل فعل سره نو داسې ووایه چې ذهبته یو بله معنی د خلدته په ځای باندې اسانه وکړه رصعته مع الذهب رصعته دا مې ګډ وډ که د سرو زرو سره یرصع ترصیع و تحویل گردانیدنی چیزی را ماخذ یا همچو ماخذ تحویل د یو حالت نه بل حالت ته بدلول څه معنی ده گردانیدنی چیزی ګرځول د یو څیز دی ماخذ یا په شان د ماخذ نو یو دوه معناګانې یو معنی یې داسې وکړه چې ګرځول د فاعل د باب تفعیل دی مفعول خپل لره عین مشتق منه د اصل فعل ګرځول د فاعل د باب تفعیل دی مفعول خپل لره عین مشتق منه د اصل فعل ستا خبره خیال ته راله لکه نصرته نصر یا نصر نصرانیت ته نه راغلی څه او دا تو فاعل دی او دا هوی مفعول دی نصرته معنا دا شوه صیرته نصرانیتا صیرته سړی مې نصرانیت کو سړی مې نصرانیت خو صرف وصف دی صاحب د نصرانیت مې کو یا دا د قبیلې د زید عدل ده د قبیلې د چا نه ده د زید عدل نه ده چې سړی مې نصرانیت کې یعنی پورا جوخ نصرانی مې کو صیرته نو بیا خیر دی که ته معنا داسې وکړې چې ځان په مقصد پوه کړې نو که ته بیا معنا داسې وکړې چې صیرته نصرانیا سړی مې نصرانی کو ورته مې وي چې درې بدله ښځې وکړمه او یو 3 کروڑه بدله چې کوم دی ډالرې درکړمه خبره پوه شې په مسلمانۍ څه کې خپل کار کوه خبر نو بس سړی نصرانی شنو په پیسو کیږي که نه په پیسو په پښتون کې لار د پیسو نه علاوه په بله لار دا نه دباویږي دا خو چې څومره ورته کارېږي نو دومره به درته دی هم کارېږي څومره په خپې دربې نو دی به در باندې 14 پیرې خپې دربوي خو که دا لوټونه دې ورته وښودل وایي زه ښه ده زه ښه ده نو چې ته ویې نو زه ښه ده نو چې ته ویې نو خبره پوه شوې دا خبره ده ښه بهرحال جناسې په هر ځای کې کار وباسي دا داسې صیرته نصرانیتا صیرته نصرانیا او دویم معنی کوي همچو ماخذ ګرځول د فاعل د باب تفعیل دی مفعول خپل لره په شان د مشتق منه د اصل فعل ګرځول د فاعل د باب تفعیل دی مفعول خپل لره په شان هغه عین مشتق منه د اصل فعل او دا په شان د مشتق منه لکه خیمته دا خیم باب تفعیل دی مشتق منه د اصل فعل خیمتون دی دا هو ضمیر دا مفعول به د صادر تراجع کا خیمت الرداء نو د خیمت الرداء معنا بداو کی صیرت الرداء کالخیمت صیرت الرداء دا صادر میں پشان د خیمه وګرځو پشان صادر دسم حضرت مفتی صاحب فرمایي مفتی فرید صاحب یا لکه وی صادر د ځان سره ګرځوي ښه په صادر کې ډېرې فایدې دي چې باران شي نو چترۍ شي چې باران شي نو چترۍ یې کا او چې نور شي نو په ځان یې سور یې کا او چې سملی بالښت دی نه راغونډې که سر دی کې د بالښت یې جوړ کا او وی که نورې سم نه او چرته او دسمات یې کې نو په ځان یې چې کوم دی لیټرین کا په کوړي کې پخوا دا شی نه و دا باترومې ماترومې دا لیټرین یې پکې نه وي نو چې خلک به او دسمات یې راته نو د پټلۍ نه به پورې غاړه لاړل پولي ته به یې مخ که او په ځان به یې صادر راواچو
په ځان به نو بس لیټرین بیا خپل جوړ کړو وی دا به تې واخلې فایده خو څادر د ځان سره ګرځوئ. اوس طالبان څادر د ځان سره نه ګرځئ، وړوکی رومال ګرځئ، نو نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے، نه تې خیمه جوړېږي او نه تې لیټرین جوړېږي، نه تې خیمه جوړېږي او نه تې لیټرین جوړېږي. پوه شوې په مطلب باندې؟ څادر ډېر د عزت شی دی. ښه په دې پوه شوې؟ صیرته کالخیمة دا خجی وقصر یعنی اشتقاق از مرکب بجهت اختصار حکایت. قصر کوتاه کولو ته ویلې کېږي، لنډولو ته. د دې مطلب دا یعنی اوږد کلام مختصر کې، یعنی اشتقاق مشتق کول د دغې باب تفعیل دی. از مرکب د مرکب نه، مرکب کلام ته ویلې کېږي که نه، بجهت اختصار حکایت د پاره د اختصار د حکایت. نحو هلله، هلله دا تا د چا نه جوړ کړی دی؟ د دې جمله د قال لا اله الا الله، قال نو دا هلله معنا چې دی وکړه، نو د دې لفظ دی ادا که، دا تلفظ دی په هلله وکړو، نو د دې مطلب دا دی چې تا ووي چې هغه سړي لا اله الا الله محمد رسول الله وي. یوازې لا اله به نه وی، یوازې دا لا اله دا نوم د لا اله الا الله محمد رسول الله دی، یوازې لا اله به نه وی. خبره باندې پوه شوې؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خبر باندې پوه شوې؟ عجب نہیں کہ پریشان ہو گفتگو میری، عجب نہیں کہ پریشان ہو گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تاسو خیال تراله یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خبره باندې پوه شوې؟ علامه اقبال رحمه الله څه ناشنا ناشنا خبرې ویلي دي، خو هغه ټولې تاسو له نه درځي چې زه یې تاسو ته وکړم. پوه شوې؟ خبره باندې پوه شوې؟ لا کې دریا میں نہا موتی ہے الا اللہ کا، لا کی لا کے دریا میں نہا موتی ہے الا اللہ کا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جو لا ہو لا منگی سکم خبره بکراله. قصر اشتقاق سدی ہوئی چه هللا قال لا اله الا الله محمد رسول الله، با استفعال کے بدل راشی چه استرجع، نو دا استرجع مانا دادا قال انا لله و انا الیه راجعون. سونا اوگد کلام دے او سمر مختصر کا پا حللو پا استرجع کی. وموافقت فعلا وافعل وتفاعلا، او دا بل خاصیت تے دی خاصیت تا موافقت وی مستعمل دل دا باب تفعیل دی پا مانا دا مجرد بانی. موافقت فعلا پا مانا دا چا بانی؟ دا مجرد باندی. لکا زلتو زیلتو، زال یزالو، یو شی د یو زین لرکول زایل کول، او زیل یزیل تزییل، د دې هم دقه معنا ده ښه، تزییل زایل کول او لرکول. دویم هم دقه موافقت دی، خو هغه مستعملیدل د باب تفعیل دی په معنا د باب افعال باندې. خودی کې به شرط دی چې د باب افعال کې به خاصیت د مبالغې پروتي، دې کې به څه پروتي؟ خاصیت د مبالغې به پروتي. لکه اتمر تمر، اتمر النخل ای بالغ النخل فی التمر، تمر النخل ای بالغ النخل فی التمر. نو دا تمره په معنا د اتمره دی، تمره په معنا د اتمره باندې دی ښه. وتفاعلا، تفاعلا دا باب تفاعل دی. څه معنا؟ مستعملیدل د باب تفعیل دی په معنا د باب تفاعل باندې.
کله چې په دې کې عمل وي خاصیت د عمل وي ترسه تترسه د ترسه معنا ده استعمل الترسه ترس وي ډال ته ترسو ته ویلی کېږي ډال ته او تترسه معنا استعمل الترسه د دواړو معنا یوه ده ښه و ابتدا دا اخیری خاصیت ته د باب تفعیل ابتدا مستعملیدل د باب تفعیل دی په هغه معنا باندې چې مستعمل په هغه معنا مستعمل شوي نه مستعمل مجردی په بله معنا مستعملی او چې نقل دی که باب تفعیل ته نو بله معنا ترې نه واخیستی شوه لکه کلمه یکلمو تکلیم څه ته وایي هلکه خبرې کولو ته خبرو تکلم یکلم تکلیم باب تفعیل دی او د دې مجرد کلمه یا کلمه یکلمو دی کلمه یکلمو د دې مصدر کلمون راځي کلمون زخم ته ویلی کېږي نو په مجردو کې معنا ده د زخم او په مزیدو کې باب تفعیل کې معنا وګرځېدله د څه شي د خبرو کولو کلم الله موسی تکلیما خیال کرانا او کلمون زخم ته ویلی کېږي نو طالب الکلمتو کې راشي چې هلکه د دې مناسبت څه دی کلمه خو خبرې ته وایي او کلام ته ویلی کېږي کلمه کلام ته ویلی کلام کلمې ته ویلی کېږي یو په ځای د بل باندې مستعملېږي او کلمون خو چې کوم دی دا د هغې نه ته ماخوذ دی نو کلمون خو زخم ته ویلی کېږي وی دا یو زخم ظاهري دی یو زخم باطینی دی ظاهري خو زخم دا دی چې ملا دې په چاکو باندې و په چاړه دې و لاس ته خپه دی ورله چې کوم دی زخمي کړه وینه ترې نه لاړه ښه به شي خو یو زخم باطینی دی زړه دې وله زخمي که پیغور دې ورته وکړه څه دې ورته وکړه پیغور دې ورته وکړه داسې خبره دې ورته وکړله چې هغه په هغې باندې انتهایي زخمي شي او ابرز ما ته چا وي دوه کسانو جګړه کړې روغه وله وکړه چې زه وله ورغلم خبرې اترې مې پکې کولې نو هلکه مې بس خیر دی بس داسې پکې راځي نو دغه جنګ جګړه شوې خیر دی مرهم پټي به ترې راوړو وی نه مرهم پټي ډېره معمولي خبره ده خو بېعزتي راله کړې د عزت قیمت نشته په دنیا کې د بېعزتۍ قیمت په دنیا کې نشته لہذا نه کوم ورسره روغه مې کوه ورسره خپل کار به کوي ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة دا ملګری وایي چې مسبوق راشي مسبوق یو رکعت یا دو رکعت دي شوي د امام سره په آخري قاعده کښېني نو امام چې یو طرف ته سلام مکمل وګرځوي او بل طرف ته سلام ګرځول شروع کړي نو بیا پاسېدل پکار دي یو طرف ته سلام ګرځولو باندې پاسېدل ځکه نه دي پکار ممکن ده که هغه چاته سهوه شوي او هغه چې کوم دی سجده سهوه کوي ته ابدې خوا سلام ګرځوي ته بیا چې کوم دی پاسېدلی نو واپس به کښېنې نه تاله د امام اتباع نو چې امام د مانځه نه فارغ شي نو بیا به چې کوم دی نو ته ودرېږې ښه حواله به ته د فقې په ټولو کتابونو کې شته دا په یو ځای کې خو نه دي په ټولو کتابونو د فقې شته کس پکې وایي ټول کال په سر خوستل نه شي دا وخت قرآن له ورکوي یو پکې وایي ټول دا وخت قرآن له ورکوي وایي موږ ټول کال قرآن له ورکړی دا رمضان هم چې کوم دی نو صرف له ورکړی وایي به که نه خلک